چې په کم کور کې د سحر موز اهتمام نه کیږي، په کم کور کې چې د سحر موز اهتمام نه کیږي، هغه کور ته الله درې عذابونه لېږي. هغه کور باندې الله درې عذابونه مسلط کوي. اولنی عذاب چې په داسې کور باندې الله غریبی مسکینی راولي، لاچاری په دوی باندې مسلط کی، غریبی په دوی باندې مسلط کی، باوجود د ګټې وټې نه چې کو 3-4 کسان لګیا دي مزدوریانې کوي، وافره مقدار کې تنخواه اخلي، لیکن بیا پکې هم بر برکت نه وي. د دوی په رزق کې، د دوی په روزه کې الله بر برکت بیان اچي، په دوی باندې الله غریبی مسلط کی. په چا باندې چې کم کور کې یو سړی داسې موجود وي چې هغه سحر موز اونه کی، بیا چې یو کور کې 3 کسان موجود وي، 4 موجود وي، پورا ټبر اود پروت دی، په هغوی باندې بس عذابونه بیا راځي. نو اولنی عذاب هغه کور باندې چې په کوم کور کې داسې افراد موجود وي چې د سحر موز نه کوي، نو الله په هغوی باندې غریبي راولي، غریبي په مسلط کی. او دویم عذاب د سحر د موز نه کولو په وجه باندې چې الله هغه کور باندې مسلط کوي، هغه دا دی چې په هغه کور کې بې اتفاقي جګړې فساد چې کوم دی هغه په دوی باندې راولي، مسلط کی، بې اتفاقي په دوی باندې راولي. رور به رور ته بدغضبه وي، ښځه به خاوند ته بدغضبه، خاوند به ښځې ته بدغضبه، اولاد به مور او پلار ته بدغضبه، مور او پلار به د اولاد نه مرور، رور به د خور نه مرور، خور به د رور نه مرور وي. دا په کور کې به جګړې وي، سار هم جګړې، ماښام هم جګړې، په کور کې به الله دا بې اتفاقي او جګړې چې کوم دی هغه به په دوی باندې مسلط کړي. دا زمونږ د کورونو دا جګړې دا فساد دا ولې دي؟ تاسو په دې باندې سوچ کړی دی چې زما په دې کور کې دا بې اتفاقي ولې ده؟ ښځه د خاوند ته ولې بدغضبه ده؟ دا خاوند د ښځې ته ولې بدغضب دی؟ دا اولاد زمونږ ولې نافرمانه دی؟ دا مور او پلار دی اولاد ته بدغضبه، اولاد دی مور او پلار ته بدغضبه، رور رور ته بدغضبه، خور رور ته بدغضبه. په دې باندې موږ سوچ کړ دی آخر د دې وجه څه ده؟ نو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ما تا ته د دې وجه بیان کړې ده چې دا وجه د دې اهم وجه، عظیمه وجه هغه د سحر موز نه کوي. چې کوم کور کې داسې افراد موجود وي چې هغه د سحر موز د ادا کولو اهتمام نه کوي، تر 9 بجو پورې 10 بجو پورې پراته وي، د غفلت زندگی نه ډکه زندگی چې کومه دغه تیری، نو په داسې کور باندې الله بې اتفاقي مسلط کی، دا عذاب په دوی باندې چې کوم دی هغه راولي. دا دویم عذاب شي. او دریم عذاب ډیر خطرناک دی. کوم کور کې داسې کسان موجود وي چې هغه سحر موز نه کوي، نو چې یو ورځ یې موز ونه که، نو الله د زړه نه د ایمان یوه حصه تر نه اوچته کړي، چې بیا بل موز د سحر قضا کی، د ایمان بله حصه تر نه الله اوچته کړي. او کله چې دریم موز قضا کی، بله حصه تر نه الله د ایمان اوچته کړي. دغه شان چې دی کله مسلسل د سحر موز قضا کول شروع کی، نو الله د زړه نه مکمل ایمان وباسي، د ایمان نه محروم پاتې شي. بیا دې معاشره کې ګرځي، ما تا ورته مسلمان ویو لیکن د په زړه کې ذره برابر ایمان نه وي، دی بیا براینام مسلمان وي، براینام مؤمن وي، ځکه د په زړه کې ذره برابر ایمان نه وي. دی خو ځان ته مسلمان وي، زما ستا معاشره ورته مسلمان وي، لیکن حقیقت کې بیا دی مسلمان نه وي، ځکه الله د ایمان دا دولت نه بیا دی محروم کړی وي. چې په کم کور کې